بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو مونږ ویلو چې په باب اول کې با مونږ ته دوه سيزونه ذکر کړي یو زحافات او یو علل نو زحاف تعریف مونږ کړو چې څه ته ویل کېږي تغییر مختص بتوان الالفاظ او بیا موږ ویلو چې زحافات ټول چوري دولس دي چې هغه کې سلور سری سلور باګه مرکبات دي او اته باګه او اته چې مفردات یا کم دي خبن ازمار وقص و او مزدوج چې نه دا سوري سلور دي خبل خزل شکل او نقص وسو دې سبق کې علل شروع کیږي علل جمع د علتون دا دلګي د مولوی صاحب چې نن د بګي د علت تعریف نه ذکر کړای چې علت څه ته وایي پوه شو به معنی خو لګا دي حشی ولا ذکر کړای دی خو په 15 نمبر صفحه باندې لاندې چې د حشی لیکل دا والعلل هي الباب الاول في القاب الزعاف والعلل ویلدو نو دي علل لاندې چې کومه حشی را دي لاندې را کو شي ویل کړي دی القاب العلل جمع علت علل جمع د علت او علت په لغت کې مرض ته ویل کېږي او دلته هم دې ته مرض کوي چې لکه بری کې دا خرابي راغله دا بیماری پکې راغله او دلته کې تعریف کړه ده ما اذا عرض لازمه ما اذا عرض لازمه مطلب دا ده وای چې کله د علت به او تفعیل کې او شو نو دا چې څومره هم بیتونه دی په ټولو کې دا علت چې دا سره ضروری دی وس د یو تعریف دا کړه ده اوس مونږ د دغه رقم تعریف کړی دی کنه درې څورته وي د زحاف د تعریف کړی دی نو د دې نه مونږ د علت تعریف راو باسلې ده نو د علت تعریف دار تغییر غیر مختص بثوان الاسباب علت تعریف دا اوس په کتاب کې نه لیکل ځان سره نوٹ کړئ تغییر غیر مختص بثوان الاسباب تغییر غیر مختص بثوان الاسباب ويقع في العروض والضرب مع اللزوم تغيير غير مختص بثوان الأسباب تغيير غير مختص بثوان الأسباب ويقع في العروض والضرب مع اللزوم ويقع في العروض والضرب مع اللزوم تغيير غير مختص بثوان الأسباب ويقع في العروض والضرب مع اللزوم مطلب دا دی چې دا هغه تغییر ته ویل کېږي هغه تبدیلی ته ویل کېږي چې رساني سبب سره خاص نه وي لکه زحاف موږ ویلو چې رساني سبب سره خاص دی کنه او دلته کې پکې یو دویمه خبره ده چې دا په عروض کې عمر راتلی شي او په ضرب کې عمر راتلی شي خو سره د لزوم نه الدغه موږ لیکو تغییر غیر مختص تغییر مختص بسوال الاسباب مع اللزوم مطلقاً کنه نو الدغه موږ د مع اللزوم مطلب دا دی دا بلا لزوم مطلب دا دی چې په یو کې زعاف شنو په بل تفعیله کې یا د شعر په نور بیتونو کې دغه غزل د مرثیه په نور بیتونو کې دا ضروري نه ده او چې علت یو بیره په یو کې وشو نو په ټولو کې بلاندې کیږي پوه شو به معنی چې علت او شو کنه نو دا به چې په یو تفعیله کې شنو بهر بیت کې د هر بیت کې به دغه بیا کیږي چې په کومه تفعیله کې شو پای کې بیا د کیږي دا اخره پورې پرې خبره باندې پوه شوي پوه شو به معنی د دې علت دوه قسمونه دي یو علت بذاتتین دی یو علت بالنقص دی علت بذاتتی دی ویل کېږي چې پای کې څو حروف سیوا کول پای کې حروف سیوا کول او علت بالنقص دی ویل کېږي چې پای کې حروف کمول پوه شوي علل بزیادتین او علل بالنقص بزیادتین څه مطلب دی چې پای کې حروف زیاتول نو علل بزیادتین درې قسمونه دي ما ته وګورئ د علل بزیادتین څو قسمونه دي درې ترفیل تذییل او تسبیغ ترفیل تذییل او تسبیغ ترفیل تذییل او تسبیغ ترفیل څه ته ویل کېږي دوته دی مجموع په اخره کې سبب خفیف سیوا کول دوته دی مجموع په اخره کې څه اضافه کولو د سبب خفیف لکه فاعل دی فاعل وګورئ دې کې دا تفعیل نه څه نه جوړه ده د سبب خفیف نه او دوته دی مجموع نه کنه
نو د وتد مجموع په اخره کې سبب خفیف سیوا کول فاعلون نه فاعلون سره تتون یو دی کې نو څه به جوړ شي فاعلون تن سبب جوړ شي و اذا قلت فعلنا نه زي محول کوما نو دا به فاعلات ته محول شي څه ته محول شي فاعلات ته نو دې ته څه ویل کېږي ترفیل څه ته وایي ترفیل څه ته وایي د څه چل کولو د وتد مجموع په اخره کې څه اضافه کول سبب خفیف اضافه کول پوه شئ دویم دی تذییل ویل کېږي د جز په اخره کې د وتد مجموع باندې د ساکن حرف اضافه کول د جز په اخره کې سره راغلی دی وتد مجموع راغلی دی او د هغې وتد مجموع په اخره کې څه یو ځای کولو ساکن حرف یو ځای کول لکه متفاعلون دی نو په اخره کې ګوره وتد دی که نه دی د دې سره یو نون یو ځای کې نو اخره کې ورسره بل نون اخره کې یو ساکن حذف سیوا کول نو دا اوس نه ویل کېږي متفاعلون داسې به وي پوه شئ نو اذا قلت فعلنا نه نو دا زه محول کومه دغه د متفاعلان ته پوه شو به دې معنی متفاعلان او دا یو شی دی که نه دا هم ساکن دی دا هم ساکن دی نو تذییل څه ته وایي د وتد مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف کول ساکن حرف زیاتول په ترفیل کې د وتد مجموع په اخره کې څه اضافه کولو سبب خفیف اضافه کولو او په تذییل کې دا نون بګنی دی ساکن حرف زیاتول پوه شو به دې معنی دریم دی تسبیغ څه شی دی تسبیغ د جز په اخره کې د سبب خفیف نه وروستو ساکن حرف سیوا کول د جز په اخره کې د سبب خفیف نه وروستو ساکن حرف حذف کول دا زیاتول لکه فاعلات دی که نه د فاعلات په اخره کې فاعلات وګورئ په اخره کې سبب خفیف راغلی دی که نه نو یو پکې سیوا کې نو دا څه شو دا نه ویل کېږي دا چې ته بیا اړې نو فاعلاتان ته بیا اړې فاعلاتان پوه شو به دې باندې فاعلاتان نو ګوره موږ درې وې څه وې ترفیل تذییل تسبیغ نو ترفیل څه ته ویل کېږي د وتد مجموع په اخره کې سبب خفیف زیاتول او تذییل د وتد مجموع په اخره کې ساکن حرف زیاتول او تذییل څه ته وایي د سبب خفیف په اخره کې ساکن حرف زیاتول هغه پوه شو به دې معنی دا درې پوره دي وګوره اوس کتاب ته د سبب خفیف په اخره کې ساکن حرف زیاتول لکه فاعلات دی د دې په اخره کې یو نون ته ولیکې نو ویل کېږي نو دا موږ محول کوو فاعلاتان ته وګورئ والعلل زیادة والعلل او علل وعلل بیا په دوه قسمه دی یو علل بزیادتین دی یو علت بالنقص دی نو نقص دا په بل پیج کې لیکلی دی زیادة ونقص ویل دو نو دا اول علل زیادت په بیانې فزیادة سبب خفیف على ما آخره وتد مجموع ترفیل وی فوتد مجموع په اخره کې سبب خفیف زیاتول دې ته څه ویل کېږي ترفیل ویل کېږي خپل کتابونه نو دا مثال ورسره ځان ولیکئ لکه فاعلون دی درې په اخره کې تاء اضافه کول دا فاعلات مشین وحرف ساکن على ما آخره وتد مجموع تذییل او هر هغه تفعیلات چې د دې په اخره کې وتد مجموع راغلی د دې په اخره کې ساکن حرف زیاتول دا چې نه دی تذییل دی سره تذییل او مثال موږ لیکلی دی چې لکه دا متفاعلون په سرته ساکن حرف یو ځای کا نو دا نه ویل کېږي بیا متفاعلان ته به مؤول شي وعلى ما آخره سبب خفیف تسبیغ او که چېرته د یو کلمې په اخره کې سبب خفیف راغلی په هغې سبب خفیف باندې ساکن حرف سیوا شوی نو دې ته ویل کېږي تسبیغ څه ورته ویل کېږي تسبیغ لکه موږ فاعلاتن دی نو دې سره تنون ولیکي نو فاعلاتن به وی تنون نو دغې نه ښه دا ده چې ته وی فاعلاتان هلکه یاد به شي درته دا نو دا ګوره علتونه چې دي که نه ټول 12 دي دا 3 چې دا په زیادت سره او 9 چې دا بیا په څه سره دي په نقصان سره دا انشاءالله بیا سبا وایو یاد به شي